دا قرآن شریف سو خبر قیمتی وورے دے دومره د برکت کتاب د قسم دے سړی حیران شي تاسو اوس ته د قاري صاحب دا تلاوت واورئ په شوق او تاسو هم ته مطالبه وکړه او ما هم ته د یو صورت دوباره مطالبه وکړه چې دا ووایه اسې تاسو نرونو تپوس کوم مخامخ چې راته ناست یې تاسو د دې قرآن شریف د دې صورت په معنا پوهېدی که د عالمان په دې مجلس کې ناست دي دوی پوهېدل لیکن دې مجلس کې دا چې تاسو کوم عام وروڼه ناست یې په مطلب او په معنی نه یې پوه شوی خو بیا هم دنه تپوس کوم خوند یې درکو که نه جزاک الله عجیبه کتاب دی که څوک انګریزی کې په ښکلی هېواد لګیایي خبرې کوي مونږ وایه لکه سټیمان ډنګی څوک بیا ډوپېږي نه که پنجابی کې څوک لګیایي او په خشته آواز هم لګیایي مونږ وایه لکه منګي کې د کاڼیو ټنګوله ډوپې پې نه شو یا او د قرآن شریف په معنا ډېر خلک نه پوهېږي او بیا هم تلاوت یې څونه خوند او څونه د انسان له شوق پیدا کوي او مینه پیدا کوي او څونه خوندور کلام دی زما د قسم په خدای وي چې د قرآن شریف نه د خوند کتاب او د خوند کلام په مخ د ځمکه بل نشته د قرآن شریف ډېر تاثیرات دي دومره چې د حد نه هو د دواړو جهانو سردار مبارک چې به د قرآن شریف تلاوت کوم عائشہ بی بی فرمائی وی د شپې به تلاوت کو نو جړل به ولجوفه عزیز کعزیز المرجل وی دې سینې به داسې غرار کو لکه کټوی چې جوشیږي نو د حضور پاک په مبارک وجود یې سر کړی او چې قرآن شریف به نازلېده نو عائشہ بی بی فرمائی وی سخت جمع به او جمع په جمع کې چانه خوله نه بیږي که څوک مشقت وکړي نو خوله ترې بیږي او که منډې وایي نو خوله ترې بیږي خو چې چا مشقت نه کړی او منډې نه ویالې د چا نه خوله نه بیږي او عایشه بی بی فرمایي ولقد ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد وی په سخته یخنۍ کې به چې په حضور پاک مبارک قرآن شریف نازلېده وی ما به ورته کتل وی چې قرآن هغه اثرات د نازلېدو به اخوا شو او ما به وکتل نو ان جبینه لا یتفسد عرقا وی د دې تندي مبارک نه به د خولو دا قطار به دام را سر به په حضور پاک کوم او په کم ساروي چې به حضور پاک مبارک ناستو اب ټینګېدی نه شو اب زر کې ناستو انا سنلقي عليك قولا ثقيلا الله وی ډېر لوی درون قول او ډېر درون کلام مې درته نازل کړی ټول مخلوق طاقت نه دی لرلی انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال په اسمانونو خدای دا پیش کړی وی دا طاقت نشو لرلی په ځمکه یې پیش کا وی موږ هم طاقت نشو لرلی په غرونو یې پیش کا وی دې ته نشو ټینګېدی وحملها الانسان انسان وی دا زه اوچتولی شم زه دا طاقت لرلی شم الله وی وی واده خو یې راسره وکړه او دې انسان خو طاقت وی لرلی شم خو بیا یې واده پوره نه کړه څنګه انه کان ظلوما جهولا ناپویه و کنه پوی نشو او ناپویه دی او په ځان زیاتې یې کړی دی دومره لوی بار اوچتول دا آسان کار نه دی موږ نه الله تپوس کړی دی په هغه وخت کې چې لا موږ د مور نه او د نیکه نه لا پیدا نو الستو بربکم ستاسو رب نه په یو اواز جواب موږ ورکړی دی قالو بلا ولې نه ربه زموږ پروردګاري موږ خو تا منو زما قرآن په ځان بار کوی بلکل یې بار کو دا طاقت موږ لرلی شو رونو قرآن شریف ډېر لوی د زور کتاب دی یوازې داسې نه ده خو چې سړی یې په خوند ورته غوږېږدي او سړی یې په خوند باندې لولي نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د قرآن شریف تلاوت کو د شپې کافرانو به ورته غوږ ایښوده
درې کافرانو په مکه شریفه کې د یو نوم ابو جهل دا لوی شیطان و پکې د دویم نوم اخنس ابن شریق او دریم ابو سفیان دا بیا وروسته مسلمان شوی دی هغه وخت کې د کافرانو د یو ګوند او د یو قوم او د ډلې سردار دوی راغلل او د حضور پاک د تلاوت ته یې غوږ کېښود یو ګوټ ته ودرېد او بل ګوټ ته او بل ګوټ ته او پیغمبر علیہ السلام ته نه دی خبره لګیا د قرآن شریف تلاوت کوي د شپې لګیا دی دومره ښکلې تلاوت به کو او دامره به اوږد ولاړو عائشہ بی بی فرمائی حتی تورمت قدماه اذا خپې مبارکې به وپړسېدې تلاوت کوي دی ورته غوږ ایښی دی خو دا درې واړه د یو بل نه دي خبر پټ راغلی دي چې د سحر رڼا ولګېده درې واړه روان شو نو په لاره یو بل سره میلاو شو یو بل ته ویې لکه تا څه کول او یو بل نه پټو بل وایي تا څه کول بل ورته وایي ښه نو تا څه کول درې واړه پوه شو په یو بل دا ابوجهل ورته وایي دا هلکه بس یو بل نه ملامته کوو مونږ ټول راغلي یو د دې هلک دا کتاب مو اورېده دا قرآن ګورې بیا به نه راځو ښه وعده وکړې چې بیا به نه راځو هسې نه چې د مکې دا خلک زمونږ نه خبر شي بیا به وایي مونږ ته منې کوې او په خپله د شپې راځئ شپه ورته روڼوئ دا ټول به مسلمانان شي وعده وکړې وایي وعده ده نه به راځو ورځ تېره شوه چې ماسخوتن شو د هر یو په زړه خارښ لګېدلی او هر یو وایي دې درې واړو کې وایي د ملګرو مې قسم کړی نه راځي راشه زه به لاړ شم راغلی دی ځای بدل کړی یو ګوټ کې پټ ولاړ دی بل هم غلی راغلی دی هغه وایي چې دې نورو قسم کړی نه راځي زه به لاړ شم بل هم وایي چې د نور دوه به نه راځي قسم یې کړی دی زه به لاړ شم د حضور پاک د ښکلي اواز هغه خارښ یې په زړه کې لګېدلی قسم دی چې قرآن شریف د الله کلام دی او د دواړو جهانو د مبارک سردار د خولې تلاوت به چې څونه خوند به یې کوم بیا ولاړ دي ځای نه بدل دی ټوله شپې د حضور پاک قرآن واورېد سحر وختي چې روان شو بیا یو بل سره میلو شو یو به ته وایي هلکه تاسو قسم نو کړی چې نه به راځو نو یې تا نو قوړ خوړی ته ولې رانې بل وایي تا هم قسم کړی د ابوجهل شیطان ورته بیا وایي وی بس خمونږ بغه بس ټیک تا وی خوند یې راکړه چې رښتیا وایو لکې کرښې راله جوړې کړې وی خو ګورې بیا به نه راځو هسې نه د مکې دا خلک موږ نه خبر شي وی به چې ښه ده شپه ورته تاسو روڼوئ او موږ ته وایې دا کاهن دی او جادوګر دی او دروغ وایي او په خپله د شپې راځئ دا ټول به مسلمانان شي بیا به نه راځو مضبوطې وعدې وکړي بیا وعده وکړه چې بیا ماسخوتن شو د هر یو پړه کې بیا خارق لګېدلی دی خدای کله به شپه راځي چې دا قرآن مونږ بیا وورو دا خوند شی دی که نه دا بچي دا خلک منې کوي چې بچې ګانې بجانې له مزه او پلانکي ځای کې واده دی مزه والا په دیوال دا ماشوم دا روانکار یې ووړي او تماشې له لاړ شي شپه ورته ویړه کې او بیا د شپې راشي غلې غوندې بلستن ته ننوځي چې پلار مېړو خبر نه شي کوي دا ماشومان که نه کوي پلار یې ولیږي ورشه پی راوړه میلمانه دي دوی چې لار کې تماشه وویني پی په ځای پاتې شي هغې پسې روان شي دا ولې لکې خارښ لګېدلي چې دا خو خشتمه دی دا رواز دی شپېلی هم ده پکې او باجه هم ده پکې او د ډول ډنګ هم دی پکې بیا په ځان چته پیږي خشته اواز پسې هر سړی مدشلی نو دوی بیا رالل او هر یو دا سوچ کوي چې د ملګرو مې قسم کړی دی نه به راځي بیا یو ځای نه بدل کړ ټوله شپې د حضور پاک تلاوت بیا واورېد سهار چې روان شو بیا یو بل سره میلو شو بیا یو بل ملامته کوي هلکه تا چې قسم کړی چې نه به راځم نو یې تا نو کړی ته ولې راغلې بل وایي ته وایي ته ولې راغلې وایي دا بس نن په بیت الله مضبوط قسمونه دي چې بیا به نه راځو چې سهار شو د اخنس ابن شریق پکې سپین ګیری دی لاړ ابو جهل ته ور وډبه عمرو ابن هشام د ده نوم دا ورته حضور پاک ابو جهل نوم ایښی دی وی ته خو د جهالت خاوند دی وی درې شپې تام د دې هلک دا خبرې واورېدې دا قرآن چې ورته وایي او مونږ هم واورېدې رښتیا وایه دا کلام څنګه دی
ابو جهل وتوی وی زما د پر خپل خدایانو قسم چې رښتونه کلام دا د بنده نه دی، د بنده کې دی نشي. او خدا سه اثر کوي چې د انسان په دیوله کې ورننوځي. مونږ باندې داسې اثر وکړو چې 3 شپې په پټه د یو بل نه وته ودرېدو، نو ایمان پې ولې نه راوړو؟ چې هر کله هلکم رښتونی دی او کتاب هم د خدای رښتونی دی، نو ایمان پې ولې نه راوړو؟ وی چپ د مکې سردار زیم او پیغمبري دته میلاو شوه. په کار دا دی چې زه پیغمبر شوی وی، نو ماله پیغمبري نه راکوي، مشر زیم د ده به مونږ تابعداري کوو. لاړ بیا ابو سفیان ته دروازه وواله، هغه وخت کې لا کافر و. ابو سفیان دا خو 3 شپې د هلک دا خبرې واورېدې، رښتیا وایه دا څنګه دي؟ وی رښتونی کلام دی، زما د زړه کې خو یې کرښې جوړې کړي دي، زم چې بیا به ترې کله واورم. وی ملګري کېږو نه چې ایمان پرې راوړو. وی ښه یو یتیم د مور او پلار نه یتیم پیدا او یو غریب هغه به زمونږ مشري، مونږ به د هغه تابعداري کوو. هغه خو نه منم، صرف عناد په مخ اغشتي و چې دی خو یو یتیم دی او پلار یې مخکې مړ دی او د مور نه ماشوم پاتې دی او مونږ د مکې سرداران یو، مونږ به د ولې تابعداري کوو؟ قسم دی قرآن شریف چې چا اورېدلی دی او د نکته چینۍ په غرض نه، په شوق په خوند خدای پاک هغه ته ایمان ور نصیب کړی. دومره خوند په قرآن شریف کې حضور پاک نه اوښکې بیایي. بخاری شریف کې حدیث دی، یو صحابي ته حضور پاک فرمایي وی فلان ملګري د قرآن شریف لږ تلاوت راته وکړه. وی صاحب پکار دی چې تاسو تلاوت وکړئ او مونږ یې واورو، اواز خو ستاسو ډېر ښکلی دی. وی نه ما ته الله ویلی دی، الله چې دې ابی ته ووایه چې د قرآن شریف تلاوت وکړي. الله سمانی، وی خدای زما نوم اغشتی دی. وی او خدای ستا نوم اغشتی دی د قرآن د مخه. وی ما ورته تلاوت شروع کړه، فکیف اذا جئنا من کل امة بشهید وجئنا بک علی هؤلاء شهیدا. وی د هر قوم نه مونږ یو ګواه راولو، او په دې قوم ګوی کوي چې دی ګناه کړې ده او دی ګناه نه ده کړې، او تا به په خپل امت ګواه کړو د الله رسوله. ته به چې ما خو ورته قرآن او دین رسولی دی، چا منلی دی او چا نه دی منلی. وی چې دا آیت مې ووی، وی حضور پاک راته وی حسبک، چپ شه بس. وی چې ما قرآن بند کو او د نبی علیه السلام د سترګو مبارکو ته مې کتل، نو ان عینیه تذرفان، وی د دې سترګو نه اوښکې بهېدلې. قرآن شریف ډېر د تاثیر کلام دی، دومره خوند او دومره اثر دی پکې چې غرونه او دریابونه ورته نشي ټینګېدی. د حضور پاک غوندې شخصیت نه اوښکې بیایي او کافران راځي غوږ ورته ایږدي. دا مشهور قاري صاحب د قاري باسط صاحب عبدالباسط کیسټ یې به تاسو اورېدلي، دی د مصر و مصر او بیا کویت ته تللی، په کویت کې مړ دی او ډېر کارخانهدار مالدار سړی، خدای پاک ښکلی اواز ورکړ. هغه وی یو ځل په مصر کې د روس بادشاه راغلی و، د روس خروشیف د هغه بادشاه نو، او د مصر چې کوم بادشاه و د هغه نوم جمال عبدالناصر، جمال ناصر. نو د بهر نه چې اوس هم دا بادشاهان راشي، نو خلک وله د دې خپل علاقې دا مشران راغواړي. نو جمال ناصر د مصر خلک راغوښتي وو، ډوډۍ پرته ده. یو خوا خروشیف دی د روس هغه صدر او هغه سره خپل وفد دی، او بل خوا مسلمانان دی جمال ناصر او ډوډۍ پرته ده او خلک ناست دي. وی دی جمال ناصر د روس دی صدر ته وی چې صاحب یو کلام درته واورم. وی هغه وی چې واوروه. وی موږ دا خیالو چې دا بادشاهانو ته څه دا ډول او سرنو څه ګانه بجانه اورئ، دا به اورئ. وی چې واوروه. وی ما ته جمال ناصر د مصر بادشاه اشاره وکړه چې عبدالباسط ته د قرآن شریف تلاوت وکړه. وی زه خو تیار نوم تلاوت ته، ځکه چې روس بادشاه دی، هغه په تلاوت څه کوي، خو خدای هم نه مني. وی ما ته تلاوت شروع کړه. وی ما تلاوت شروع کړه، وی ما له هغه خپل تلاوت دومره خوند راکړ، دومره خوند
وی ما وی چې عبدالباسط نور کله ستا قرآن ته هغه خلک ناستی اوري چې هغه دا قرآن هم مني چې په کوم پیغمبر نازل دی هغه هم مني او چې کوم الله نازل کړی دی هغه هم مني او نن ستا د قرآن شریف تلاوت ته هغه خلک ناست دی چې نه دا قرآن مني نه پیغمبر علیه السلام مني او نه خدای مني روسیان خو خدای هم نه مني ډېر خوند یې راکړي وی دومره لذت او خوند یې مال راکړه چې جلا راله او د هغه جلا د وجې نه مې اواز بند شو نور تلاوت مې نه شو کولی وی چې مخامخ مې وکتل وی د روس هغه بادشاه هم جړل او چې کوم وفد ورسره دی هغوی ټول په جړا دي ژاړي وی جمال ناصر ته وایي د روس باچا چې جمال ناصر دا دې راته څه قسم دې دې خو زما په دې رګونو کې په دا وینه او په دا زړه کې لارې پیدا کړې دومره د خوند کلام نه ورسره ډول شته چې خوند پکې پیدا شي نه شپېلی شته چې خوند پیدا شي نه باجا بعضې وخت کلام سره دا شي استعمالیږي نو کلام کې خوند پیدا شي دې خو څه بل شان اثر وکړو زما په دې زړه کې خو یې لارې جوړې کړې موږ له خو یې جلا راوسته دا څه شی دی وی دا زمونږ د خپل رب کلام دی د الله خبرې دی قرآن شریف د الله خبرې دی نو او زمونږ پښتون پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نه نازل کړی زمونږ د هدایت لپاره نو قرآن هغه کتاب دی چې د روسي کافر د سترګو نه مخکې بیه چې توجه ورته کې دومره خوند او لذت دی پکې حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ به د قرآن شریف تلاوت په مکه شریفه کې خلکو تنگ کړ نو چې کوم مسلمانان په مکه کې تنگ شوي دوی هجرت وکړه مدینې شریفې دا حبشې ته هغه زمانه ابوبکر هم خلکو تنگ کړه حالانکې د یو قوم لوی مشر دی روان شو یو کافر دی زید ابن دسنه دی والا مخې له ورغی ابوبکر څه کې یاره بس دا خلک مې نه پرېږدي د مکې دا خلک نو ځم چېرته هجرت کوم هغه د مټه ونیوه نه ګورې پام کوه ته خو ته چې زمونږ د وطن نه لاړ شې نه زمونږ په مکه بیا څوک څه ته خو ډېر نیک سړی ښه سړی نه به ځې وی قوم مې نه پرېږدي وی زما زه امن در کوم لکه دې قبایلو کې چې ملک چاله امن ورکړي بیا ورته څوک غږ نه کوي زه امن در کوم راځه نه به ځې زید ابن دسانه کافرو د قوم مشرو ابوبکر یې راوست او ټول ملکانان چې څومره و د هغه علاقې ابو جهل او عتبه او امیه او شیبه دا کافران په دوی وګرځېد وی ابوبکر خو ډېر ښه سړی دی زمونږ د کونډو رونډو خیال ساتي یتیمانانو خدمت کوي زمونږ غمخادي پې جوړه ده او نیک سړی دی دی ولې بار ته ځي دی به بار نه ځي دی به دلته مونږ سره یي هغې ورته وی چې دک یو چل دی که نه دی بار د خپل هغه ځان له دروازې مخې ته یو جوماتګي جوړ کړی و حضرت ابوبکر یو چبوتره غوندې ولو د ډبه وه نو هغه به په دې قرآن شریف تلاوت کو او جړل به ابوبکر به قرآن سره جړل نو دې قرآن شریف لولي د هغې تلاوت کوي او جاړي زمونږ ښځې راشي ورته ولاړي او زمونږ بچي ورته ولاړي مونږ یریږ واسې نه چې زمونږ دا ښځې او بچي مسلمانان نه شي دا شرط پې ولګوه چې ډېرې دا قرآن په خپل کور کې لولي بار به نه کوي نو مونږ ورته غږ نه کوو دا کافر راغی حضرت ابوبکر ته وی مهرباني وکړه ما امن درکړه ته دا خپل منځ او دا قرآن شریف په کور کې در نه وایه بار به نه وی ځکه دا زمونږ قوم یریږي ته چې وی ته جاړې او درته ښځې هم ولاړي ماشومان هم را جمع شي اواز دې ښکلی دی نو مونږ یریږو چې زمونږ دا ښځې او بچي چې ستا په مذهب نه شي مسلمانان نه شي یاره اوس تېره اوس ته امن دې را کړی دی دا شرط خو ګران دی خو زه ټیک ته نو ومنو چې څه موده تېره شو حضرت ابوبکر به کور مونځ کو تلاوت به کور کو بار راووته بیا په هغه خپله ډېپا چبوترې تلاوت شروع که مونځ به لګیو په مانځه کې به قرآن لسته او جړل به بیا د مکې خلک راغلل ماشومان به ورته ولاړو ښځې ده ته به یې کتل او قرآن ته به یې غوږې ښوده لویه ډله به ورته ناسته وه کافر رالل دی چا چې امان ورکړی و دی زید ابن دسنه ده ته وایي چې سړي د شرط خلاف ورزي کړی هغه خو بیا هغه قرآن بار شروع که او بار راووت ورشه منې که یارې دننه خپل قرآن وی او یې مونږ بار نه پرېږدو وله راغی
ابو بکر تا خو ته خو ګوره ما امن در کړی او پتا مې دا شرط لګولی و چې ته به دا قرآن شریف دننه وی دا مونځ دې دننه کوه بار به نه کې دا زمونږ قوم یریږي چې زمونږ ښځې او بچي مسلمانان بشي چې د قرآن اوري نو ته مهرباني وکړه د شرط پابندي وکړه او کنی مال خپل من واپس راکړه قوم دې بار نه پرېږدي د دې دون کاچه باندې په دې ډپه جنگ د سره کوي نو چې زما په امن کې نو دا زما بېعزتي ده ماله بیا خپل امن واپس راکړه ته پیشه او کار دې پیشه او یا دننه دې خپل قرآن لوله حضرت ابوبکر صدیق ورته څه وایي وی تا ته ما خپل امان واپس که زه نشم صبرېدی هم د دې دروازې مخکې به دا قرآن لولم دلته به یې لولم په دې دیپه به دا قرآن لولم او که ته وی امان تا ته مې خپل امان واپس که ماله د الله او د رسول امان کافي دی د دروازې مخکې به لګیا او قرآن به یې لوستو ښځې به متجمع او ماشومان به متجمع زما د قسم ډېر زیات صحابه صرف د قرآن شریف په تلاوت مسلمانان شوي یو ځل د حضور پاک خلاف میټینګ د دنیا کافر راغونډ شوي د سره څوک دا خو یو مسلمانېږي حضرت عمر دغه وخت کې لا مسلمان شوي لومبی زمانه هغه توره راوویسته وی تاسو له علاج نه درځي ما ته اجازت وکړې اوس ځم او سر ته پرې کوم او درته یې راوړم چې قصه خلاصه شي قوم ورته وی ورشه که نه چا تکړه شه وی دغه دې لاړم کښېنئ دی را روان شو په لاره ولې یو مسلمان په مخه ورغی خو هغه ځان پټ ساته اسلام به خلکو پټ ساته عمره څه کې یره دی محمد صلی الله علیه وسلم حضور پاک نوم یې واخیست ټول نوي دین شروع کړی دی ټول خلک ته په مصیبت کې دی او پلار او زوی پلار یو دین کې او زوی په بل دین او پرېږدم یې نه ورځم دا سر ته وا عمره نشي کولی هغه لوی قوم د سوچ په دې خبره وکړه بدل به نه والي هغه ته نږدې کېدی هم نشي دا څه کې دې پې پېښ شو وی تم جوړ صحابي شوي دین دې پرېښی دی توره ده پسې نه یې غږ کړه وی مړه ما څه کې ورشه اوښې دې وګوره اوښې او خور دې دواړه مسلمان شوي دي د هغه پسې ګرځې د هغه د ډیوې رڼا ستا کور ته ننوتې ده پیغور یې ورکړ وی ښه نیغ لاړ اوښي ده خور کره د خور نوم یې فاطمه چې ورغې هغې یو استاد راوستی و حضرت خباب او قرآن شریف یې ورته ښه او ځان پسې دروازه زنځیر کړې وه دې بار د دروازې نه ودرېد د قرآن یې واورېده وایي دا خو رښتیا دي زما خو اوښې هم د دې سړي په مذهب دی مسلمان شوی دی او خور مې مسلمانه ده دروازه مضبوطه د تورې په هغه سټی واله ور لر کې خور یې پېښ هغه استاد ته یې ویې ته د کټ لاندې پټ شه تا باندې غزار په توره ونه کړي او دې خور یم او دی اوښې دې مونږ به ورسره راکاږ دی خو یې د کوټې کې دننه پټ چې وردنه و حضرت عمر نو اوښي سره مشت و ګریبان شو او اوښې واو چې ته مسلمان شو زه ستاسو پیغمبر پسې ځم وجنه مې او تا زما خور هم بېدینه کړه مسلمانه دې کړه او ته مسلمان شوې پرېږدم دې نه دا خور یې په دا منځ کې شو دا اوښې او دا رور یې خلاصول عمر څپېړه اوچته کړه او دې خپلې خور دې مخ له یې راوبروله او دومره سخته څپېړه یې دې خور له ورکړه چې د خور د دې مخ نه یې وینې ودانګل او د عمر په مخ ور پرېوتې کلک غزار یې ورکړ هم د عمر خور وه وی عمره لاس دې خلاص چې څه دې خوښه یې کوه توره در سره ده زه مسلمان یم او زما د خاوند مسلمان دی تکړه شه چې څه دې خوښه یي مونږ دین قبول کړی دی ایمان هم قبول کړی دی او د بوتانو نه بېزارتیا کړې دی اعلان هم کړی بوتان هم نه دي پکار چې د دې خور ته وکتل د خور جړا ته وکتل وینې ته وکتل مړه کې رحم راغی وی ښه تاسو څه ما ته ووایه شا مې وی نه وایو درته ته خو پلیت یې کافر یې وی تاسو ما ته واوروئ واوروئ لغوین سم وی وی نه وی لامبې باله به درته اورو وی ښه دی غسلخانې ته ننوت کوزه یې راواغېسته په ځان یې اوبه حضرت خباب پېښ و هغه استاد د کوټې نه بار راووت پېښ و چې انقلاب خو راغی وی عمره زما د قسم په الله چې بېګا رسول الله مبارک ستا د ایمان دپاره دعا غوښتې
ته د هغه مرګ پسې ګرځې نیکبخته او هغه د الله نه سوال کړی دی. مسلمانانو ورته وی د الله رسوله د دې ابوجهل او د عمر نه ډېر تنګ یو. د ابوجهل نوم عمرو ابن هشام و عمر او د ده نوم عمرو. نو حضور پاک لاس پورته کړ، اللهم اعز الاسلام باحد العمرین، خدای دې دوه عمر کې یو مسلمان کا. وی بېګې دله دعا غوښتې ده، وی ته راوړه ما ته واوروه. د قرآن شریف هغه آیتونه یې ورته ولوستل او اتفاقا دغه آیت و چې څنګه د آمنو بالله ورسوله حاجی اننی یکون، هغې کې به حضور پاک د قرآن شریف تلاوت او صحابو ته عقیدې ښولې او هغې وخت کې چې کوم اعمالو اسم لا نمونځ فرض شوی دی او نه روجه فرض ده او نه زکات، د صحابو اصلاح به یې کوله. دی روان شو، دا اوښ هم د خور هم ده، حضرت خباب هم ده، حضرت عمر هم ده. چې څنګه ورغلل او په دروازه ورننوتل، صحابه وی صاحب هغه د عمر راغی، هغې خو مخکې نه پته مو چې پیغمبر علیه السلام پسې ګرځي. قسم په خدای حضور پاک ډېر بهادر شخصیت. بخاری شریف کې نن موږ یو حدیث وی، یو صحابي زموږ د قسمي که د حضور پاک نه زیات بهادر موږ په مخ د ځمکه بل څوک لیدی. صحابه وی هغه دی راغی، وی دې خوا شی زه ورځم، وی که په ښه نیت راغلي خو هرکلی به ورته ویم او که په بد نیت راغلي د ده په دې توره به تې سټ ورغې د دې ګریوان نه حضرت عمر ونیو دغسې. عمر په څه نیت راغلی؟ حضرت عمر وایي چې د حضور پاک لاس زما ګریوان نه راورسېد، وایي قسم دی خولې رانه وبهېدې، فستو عرقا خولې رانه وبهېدې. په څه نیت راغلی؟ وایي ما وی چې د اسلام په نیت ایمان راوړم. د خوشحالۍ نه چې په دا کور کې څومره مسلمانانو ټول وایي الله اکبر، مبارک شه عمره، حضور پاک مبارک شه، دعا دې قبوله ده. خدای پاک ایمان ور نصیب که مسلمان شو، یو څلوېښتم مسلمانو دی. څلوېښت سړي او 11 ښځې له ده نه مخکې مسلمان شوي. وایي ده ته د فاروق لقب هم دغه وخت کې میلاو شو. څنګه؟ وی دا الله رسوله دا دین حق دی ویو، دا حق پیغمبر یو، نو وی دا پټ ولې ناست یې، د بیت الله مخکې ولې ښکاره اعلان نه کوو؟ وی لا ماته د الله حکم نه دی شوی. وی زه خو پې ورغلم، خلک کافر په تمه دي چې اوس به د حضور پاک سر راوړي او د بیت الله په مخ کې اعلان وکړه، ای خلکه وی که څوک مې پیژنې خو ډېره ښه ده، او که څوک مې نه پیژنې زه د خطاب زویم عمر ما ایمان راوړه، زم دا پیغمبر ملګری شم، او که د چا لاس کې زوري نو را میدان ته دي شي. په ګرم ځای څوک پنیک دي ښه، عمر له څوک مخې له ورتلی شي. د دې وجې نه وي ده ته بیا نبي علیه السلام د فاروق لقب ورکړ. او یا یو واقعه مدینه شریفه کې پیښه دی، یو منافق یې وجلی، څوک وایي د هغې د وجې ورته فاروق لقب میلاو شو. دا د قرآن شریف په سر ټوله شپه به یې قرآن لسته، حضرت ابوبکر او عمر. یو ځل حضور پاک سار دواړو ته وایي، حضرت عمر ته وایي او حضرت ابوبکر ته، ابوبکره بېګا زه تېرېدم او تا د قرآن شریف تلاوت کو. بند که دا شی دی مړه، بند که د قرآن شریف تلاوت ته کو. ابوبکر ډېر غلی لګیا وي. حضرت ابوبکر ورته څه وایي؟ قد اسمعت من ناجي، چا سره چې ما رازداري کول هغه ته مې صاحب اورول، زما الله زما پټه موري. عمر ته وایي عمره ډېر په تیز اواز لګیا وې، او ورته څه وایي؟ وی صاحب اوقظ الوسنه، اوده مې راویښول، اوترد او شیطان مې شاړه. حضرت نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي ابوبکره ته لږ اواز اوچت که، خلک په زوره وایه چې بل څوک هم ده نه فایده والي که واوري. عمره ته لږ ښکته که چې کوم سړی بیمار دی، مریض دی، تکلیف دی، چې هغه ته ضرر نه. ګوره د شپې به تلاوت کوه، بیا ورته نه وایي چې دا د شپې تلاوت ولې کوه. دا اثرات دي د قرآن په زړه. قرآن ډېر د اثر کلام دی او ډېر لوی تاثیر دی پکې. خدای پاک دې مونږ تاسو جنت ته بوتلېږي. داسې غلې غوندې مینه مو ویې لکه چې دنیا نه مړه نه کېږي. مونږ به بشیر ته وایو چې شاه بشیر جانه نعتونه وایه،
او موبایل دی جیب کې واچه دا موبایل ډېر خوښ دا ده به ولې نه خوښ نن سبا د جنکو خوښ دی نو جنکو سره موبایل دی دا لوی فتنه نه دا موبایل هم لوی غم دی زمارونو خدای پاک چې مونږ تاسو جنت ته بوتلی نو په جنت کې به الله جنتیانو له قسم قسم څیزونه ورکړي بس دا یو جنتی په کور کې به څلور ولي بیږي یو د خشته سوچه شاتو او یو د خشته ښکلې اوبو او یو د سوچو پیو اعلی پی او یو د شرابو خو د جنت په شرابو کې به نه سرخوږي وي او نه پکې نشی یو صحابي تپوس وکړه د حضور پاک نه وی صاحب په وله کې خو خټي د جنت په دې وله کې خټه شته وی یو خټه پکې د خوا به مشک او عنبر به وی کاڼي پکې شته په ولو کې لاندې واړه کاڼي ډېر خوند کوي وی یو په دې ولو کې کاڼي هم دي هغه به یاقوت او هیرې او جواهرات او لال او مرجان به یو بل صحابي وی جنت کې دوړه شته و یو دوړه هم پکې شته هغه زعفراني زعفران او هر جنتی لبه خدای پاک کم از کم دو یا بیبیانې ورکړي دی کم از کم اندازه ده دې نه زیات هم کیدی چې خو کم از کم دوه او هغه به بیبیانې څونه خشتی حضور پاک فرمایي چې اوبه څکي نو هغه اوبه به یې د مرۍ نه بار ښکاري او په دې لاس او په دې خپو کې چې کم دننه مغز د نلې دا به بار ښکاري او مثال یې ورکوي وی لکه خشته ملغلرې ورته پکې تار واچی نو وی د ملغلرې کې هغه تار د دننه نه ښکاري که نه ښکاري د بار نه وی دقسې به یې دا مغز د بار نه ښکاري او کومه لوپټه چې په سري هغه چې سر یې پې تړلي رومال سرپیچک د هغې قیمت به د دنیا او مافیها نه زیاتي او کومه خوشبویي چې پورې کوي که د دې نوکو مرپوټې غوندې دنیا ته راله نو څوک به د خوشبویۍ د لاسه په دنیا کې ژوند تېر نه کړي نه پکې ستړیوالی شته په جنت کې او نه پکې خوب شته او نه پکې لوږ او تنده شته ښه نو خلک به د اوبه بیا سلس کي دا به د خوند دپاره دا شربتونه اوبه څکي تږي به ني ډوډۍ به خلک خوري خو د خوند دپاره د لوږې د وجې نه میوې به اویزان دي به وجنه الجنتین دان چله کې دې تیر شي میوه به څانګه راښکته شي ته به ترې میوه وشو کې هلته به فورا بله زرغونه شي اینځلو ته یې ضرورت نشته جراثیم هم پکې نشته او څښاوال هم پکې نشته او نه پکې ګرد و غبار شته چې دا میوه به دې څښئ جامې به د ریخم ورچا اغوستې نري ریخم او غټ ریخم او نرم پاسته قسم قسم جامې درزیان پکې شته که نشته نه درزیان پکې نشته د انارو د بوټي په شان بوټي به هغه ته یو بوټي انار به روشو کوي په میانځ به یې مات کي د ریخمو جوړه به ترې راوځي او د هر چا په وجود به فټي خشته جامې هرونو یو صحابي تپوس وکړه د حضور پاک نه وی صاحب اسونه پکې شته په جنت کې وی خدای دې وله بوزه وی د سور یاقوت اس به دله خدای درکړي وی خپه به پرې واڼئ او وزرې به چې کم دی ته پې ته ځان رسول غواړئ هلته به دې رسئ ولکم فیها ما تشتهي انفسکم ولکم فیها ما تدعون الله وایي چې په زړه کې دې څه تېرېږي هغه درته جنت کې میلاوي او چې څه غواړئ هغه میلاویږي نو یا لکه نسوار پکې شته که نه ولې نسواري به وایي چې زما د سر نشه پکې نه زه په جنت څه کوم او چې څه غواړې پکې شته نو پکې دا نسوار به سګرټ چیلم به یې که به نه نه دا به پکې نه دا ولې دا دې داسې څښا څیزونو ته به دې زړه کې شوق نه راځي چې ویې غواړې خدای به درکوي خو دې ته به شوق نه راځي نه سګرټ ته او نه چیلم ته او نه نسوارو ته دې ته به د شوق او اشتها نه راځي نه پکې ستړی شته او نه بیماري شته په جنت کې او نه د ژوند ختمېدل شته او نه جګړې شته او نه بوډاوالی شته ورونو دا جنتیان به خدای پاک یو میدان کې را جمع کړي
اللہ بوتوی وائے کنا جنتیانو سنیامت کے کمیشتا سوک با دا نور پا کرسو ناستی او سوک دا زمروت او دا یاقوت پا کرسو بناستی او دا برن پی اللہ دا خوشبویوں بارانو کی بلشان خوشبویوں بل وائے سا کمی محسوسوے نا اللہ ار نعمت شتا چی سغوارو پر اب تستر کی چکم خواه رسیدل غوار رسیگی با وینا یو نعمت پاتے دے ملانا دے در کرنے اللہ غبسی نا اللہ بہت اخپل دیدارو کی زان بہت اوخائی وجوہ یوم ازن ناظرتن الى ربها ناظرہ دیبا اللوینی قسم دے دا اللہ پلیدو کے بدوم رخوان دی کہ ردین مخ کے پا جنت کے سمرا وقت تیر کری دا جنت اگا خوشحالے باتی دا یو سیکن پا دیدار یہ دیش دا دنیا جنت کے شپنشتا دا دنیا دا یویفتے پا مقدار با جنتیان دا اللہ ملاقات گئے خدای دی دا مونگ نصیب بیا بے سمودہ پس را جمع کی وائے جنتیانو سنیامت کمی محسوسوے نا اللہ چی سغوارو ملاوے گی ارس وینا یو نعمت ملانا دی در کرے اللہ غبسی وی خچپ شے نو اللہ بوتا پخپل شان لائقہ دا قرآن شریف تلاوت شروع گور یوازی زمانگا امت تا نا چی چالا نازل نے دا آدم علیہ السلام نا تر عیسیٰ علیہ السلام پور جسمر جنتیان دی قرآن خمونگ دا پارا ہدایت تیغی دا پارا خونو پٹولو با اللہ قرآن شریف لولی اللہ بے وی او جنتیان بے اوری نو کاثر پکے نوے خوان پکے نوے نو بیا با اللہ دا یو نعمت پا شکل پا جنتیانو دا قرآن شریف تلاوت نکاو لنبے چا قرآن شریف نازلے دا نو حضور پاک با مصر شنڈ مبارک لقولے چرانا یر نشی اللہ فرمائی لا تحرک به لسانک لتعجل به تلوار مکہ و جبہ مبارک زر مخوضا وگورتا کیر ان علینا جمع و قرآن فیضا قرآنا وفتب قرآن ثم ان علینا بیانا دا قرآن ستا پسینہ کی محفوظ کولم زمن کار دے او ستا پا جمع مبارک امت تلستلم زمن کار دے او امت تا دے پمانا پویولم زمن کار دے بیا با حضور پاک مبارک سرخ کتا کرم چی تلاوت با جبریل علیہ السلام کو نو چی سنگ باغلستے حضور پاک تا بفوراً بیا یادو قسم دے چی دا قرآن شریف نا خوک کلام بل پا مقدز مکا نشتا کنشتا وائی راتا نشتا یونات چی یونات خوان دریز علوی بیا سڑیوی مڑا دا خیبل اردم ویلن او چی تلاوت دا قرآن شریف دا سورت رحمان یو قاری سے پخشتا آواز زر کرتم کئی نو سوک بین تنگی خرونو اس بتوے چی یرا مونگ پو چی دا سار مانزکی دا خلق ولاری او ملا صاحب لگم رکاتو گد کی نو سوک پا یوخ پودری گی او سوک پا بلا یرا جی استاجیو دا شویوی پا کسا چرتا پا کتلیوی تبوی دی خوارو اثرو نکا پا مونگ باندی مونگ لخویرو خوان رانا رونو دیو مثال در کم که دا کم سلی تبای او بیماری نو کدلا ڈاکٹر و توی دلا خوراک ورکے نو کدلا خوک خوراکم ورکے نو پا دا تریخ لگی دا سی دا کنا پھر نی دا اخرا لکا خواگر یرن لتا میں نکیگی وجود کے سپنان لکا دا خوک شیدے دا اخرا یرت ارشیر آبانی تریخ لگی نو دا پیرنی خو خواگا دا پدولی ترخه لگی دکا دیوتا نا جوڑا دی دا سی دا کنا نو قرآن خوک کتاب دے سر پاکستا خو مونگ روحانی نا جوڑا یو مونگ تک نیو که مونگ روحانی جوڑ شو او نا جوڑ نا روحانی مرضم ختم شو نو قسم دی چی قرآن شریف کے دیر لو اثر دا حضور پاک پا زمانہ کی یو لک سلیری زر کسان خدای دا قرآن دا برکت دا مسلمانان کرن نا دا قرآن اثر شو کن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پکور کے قید شوی خلیفہ و باغیان تے تو شو باغیان تے تو دی او دی پکور کے غریب ناس تے دا قرآن شریف تلاوت کے قرآن شریف باندے پروت تے عبداللہ ابن سلام راغی ورطوئی ویتے دا مسلمانانو بادشاہ او تاثر دا ظلم دی باغیان تو شو تورا و سرا ویزا دی حفاظت کم وی عبداللہ ابن سلامہ ویزا بار خلق مانو شڑا دلتا ما سر مودرے گا ما دا تلاوت نمو باسا دی راغی قوم تا وی باغیانو تا وی خلق ما پی جنے وی پا جاہلیت کی زمانم حسینو سوات سر حسین
وی مال پیغمبر علیہ السلام نوم بدل کا عبداللہ را لکی خان یو شوه. وی دویم څه دی؟ وی زما په حق کې خدای پاک قرآن شریف نازل کړی دا ډیر آیاتونه زما په حق کې نازل دي. ومن عنده علم الکتاب دا یو آیات په معنی سره هیر شو، دا رده په حق کې نازل. او ما سره پیغمبر علیه السلام ډیر محبت او ډیره مینه کړې ده. وی دا سړی دا عثمان وی دا د پیغمبر علیه السلام خلیفه دی او د هغه د دوو لوڼو خاوند زوم. خدای ته وګورئ، ما د خپل ښکلي پیغمبر نه یو حدیث اورېدلی دی، هغه دا چې وی تاسو ای د مدینې خلکه تاسو سره فرشتې ګاونډ کې ګرځي او سم شی دا سړی مه وجنئ، د مسلمان مینه مه تویوئ، یعنی بیا به دا فرشتې درنه لاړې شي، د خدای غضب به راشي. او ما د خپل پیغمبر نه اورېدلی دي چې د الله توره ستاسو نه په تیکې کې بنده ده او که تاسو دا توره یو ځل د تیکې نه راوویسته نو تر قیامته پورې به ګورې بنده نه شي. الله الله فی هذا الرجل، د خدای نه ویرېږئ دې سړي ته ضرر مه رسوئ. هغوی څه وی؟ هغوی اخوا کې وي دا عثمان هم مړ کې او دا یهودي هم مړ کې. عبدالله ابن سلام یې یاده حضرت عثمان سر روچت وی زما یو خبره وره وی خلکا وی تاسو ته خو پته ده چې دا جومات مسجد نبوي دا مدینې ته چې حضور پاک راغی نو بت رخې وې خوږې اوبه نه وې. وی یو بلکل. وی ما د یو یهودي نه کوي واغېسته په خپل ذاتي پیسو او مسلمانانو ته مې وقف کا او وی حضور پاک فرمایلی چې چا دا کوي واغېشتله به الله جنت کې اوبه ورکړي. ویلو که نه وي او وی کوي چا واغېشوې تا وی مسلمان ته مې وقف کا ماله به الله جنت کې کوي راکوي. وی بلکل دا منو. وی ظالمانو نه هم د هغه خپل کې اوبه په ما باندې کړي دي ترخې وبس کا. خو وی حضور پاک کو فرمایل چې دې جومات له به ځمکه څوک والي که چا واغېشته نو جنت کې به وله الله د دې بدل کې ځمکه ورکوي. وی ما په ذاتي پیسو هغه ځمکه اغېشتې ده. وی نن مې هغه جومات کې مونځ ته نه پرېږدی. وی دا دې منو. وی ښه حضور پاک د تبوک د جهاد دپاره چنده غونډوله. وی څوک به چنده ورکي؟ وی رالم د نیم لښکر انتظام ما وکړ. وی حضور پاک کو فرمایل چې نن نه پس عثمان هر څه عمل کوي د دې به خدای جنت ته بوځي. مالا د حضور پاک یو لور په نکاح کې وه، بیا هغه چې وفات شوه بله یې راکړه. چې هغه وفات شوه وی که درېیمه لور وې ابه مې مسوان له ورکړې وه. وی خلکو تاسو ته نه دي معلوم چې زه حضور پاک او عمر او ابوبکر رضی الله عنهما د احد په غر ولاړو، په دې غر زلزله راله. وی حضور پاک وله خپه مبارکه راوبروله اسکن احد غلی شه احده تا ته پته نه لګي په تا څوک ولاړ دی. یو در باندې پیغمبر ولاړ دی، یو در باندې صدیق ولاړ دی ابوبکر، او دو در باندې شهدا ولاړ دی شهیدان، یو عمر او یو عثمان. زه یاد کړی قسم دې ډېره مینه یې وه د حضرت عثمان سره. یو ځل حضور پاک مبارک ملاستو ډډه یې دقسې والې وه، دې کې حضرت ابوبکر راغی هغې همغسې ډډه والې وه، بیا حضرت عمر راغی هغې هغسې ډډه والې وه، چې حضرت عثمان راغی زر دغسې کېناست او پر خپو مبارک وی صادر لاندې پورې خور کړ. حضرت عمر ورته وی صاحب وی ابوبکر راغی وی تاسو مغسې ډډه والې وه، زر عالم هغسې هم ډډه والې وه، او چې عثمان راغی نو زر کېناستی او زر هم په خپو صادره وارکه دا ولې؟ وی عمره د هغه چا نه ولې حیا ونه کم چې د اسمان فرشتې ته حیا کوي. نو ای باغیانو وی حضور پاک د احد د غر د پاسه نه دی ویلی چې غلی شه احده، یو در باندې پیغمبر ولاړ دی، یو صدیق او دو شهیدان، یو دیم ویلی دی وی اشهدو گواهان شه انی شهیدون زه به شهید کېږم. حضور پاک ما ته یو وصیت کړی دی چې یو کمیس به دله الله درکوي، ګورې که څوک یې درنه په زور وباسي چې درنه په چا پرځی اونه باسي، که په زور درنه چا وویستیک ته خو پرځا به چاله نه ورکوي. د خلافت کمیس ګوان شه زه به شهید کېږم شهید کېږم شهید کېږم، ځان ته اشارې کولې وي ګوان شه. هغې باندې اثر نو هغه باغیان راغې د قرآن شریف تلاوت ته بیا کېناست.
تلاوت کوي. باغیان پې ورننوتل او د قرآن شریف د پاسه شهید کړ. وینې په قرآن د پاسه پرېوتې. اوس هماغه قرآن په استنبول کې په ترکیه کې پروت دی. قرآن خو ډېر خوږ کتاب دی. د صحابو زنکدن په قرآن وتې دی. ډېر مؤثر او د تاثیر کتاب. د قرآن شریف دا څونه اثرات دي، څومره کربونه خلک په مخ د ځمکه مسلمانان دي، دا د چا د برکت نه؟ دا د قرآن د برکت نه. د حضور پاک په ژبه به لوستی کېده او د الله کلام دی. جبریل علیه السلام به راوړه، د یې غټه سر په ښځو یې سر وکړه، پردې یې شروع کړې. خلکو به لوڼه جمدې ښخولې. قرآن وایي لا تقتلوا اولادکم خشیة املاق نحن نرزقهم وإياكم ان قتلهم كان خطئا كبيرا. لوڼه به نه وژنې، دا فورا اثر. چې قرآن آیت به نازلېده په صحابو به اثراتو، په ماشومانو به اثر، په مشرانو به اثر، د قرآن عجیبه تاثیر. نو قرآن تلاوت به کوئ، خامخا کوئ. او دا مولانا فضل سبحان تاسو خوش قسمت یاست، عالم خدای درکړی. بچو تم دله قرآن خیر، جینکو تم جینکو باندې قرآن زده کې. چې دا جینکې دی زر اثر ګورې قبلی تلاوت به کوي ستا بچي الکان دا لونه دی او زامن. ته به که قبر کې پروت قسم دی ثواب به در رسېږي. د مرګ نه څوک خلاصېږي. د دې بچي دا قرآن دا تلاوت دا به تعالی قبر له فایده در رسوي. ډېر لوی اثر دی. حضور پاک یو ځل صحابه کرام په لاره روانو، یو ځای کې خیمه ښخه کړه. د ځمکې نه د تبارک الذي اواز اورېده. هغې ته پته نه وه چې دلته قبر دی، ځای وار شوی. حضور پاک ته یې الوې وی صاحب یو ځای کې خیمه ښخه کړې وه، د ځمکې د لاندې نه هم د تبارک الذي اواز اورېده. وی هي المانعة هي المنجیه. دا لاندې قبر د مسلمانو تبارک الذي یې ویلې ده په ژوند کې. اوس هغه حدیث کې راځي وی په مړي د پاسه په د انسان به وزرې خوري کی او د الله د عذاب نه به بچ کوي. نو قبر کې هم فایده درکوي، دی د قبر اثر دی. کم کور کې چې قرآن لوستلی شي اثر به سي، په هغه کور به د خدای قهر او غضب نه راځي. آیت الکرسی او آیت دی چې دا څوک ماسخوتن اولولي اثر یې څه دی؟ دې کور ته به شیطان نه داخلېږي. بعضې بیماری د شیطان د دې ټونګې د وجې نه پیدا کېږي، هغې نه به د خدای ساتي. د یو صورت خپل خپل تاثیرات دي. حضرت آخري بس یو ټکې ویم ختموم. بعضې تاسو بوډاګان ملګري دوستان به وایي چې مونږ خو په ناظره قرآن نه دی ویل، مونږ خو تلاوت نشو کولی. نو سوره اخلاص تللی، قل هو الله احد، دا خو ټولو له ورځي که نه. د دې تاثیر څه دی؟ د دې اثرات دا دي رونو چې یو خو به د سره الله مینه کوي. یو صحابي به په مانځه کې دا صورت وی، که بل به یې لوسته دا به یې ورسره ملګري کو. مقتدیانو په اعتراض وکړه، وی یا دا وایه او یا بل وایه، ته هر صورت سره دا ملګري کوې. قل هو صورت هغه وی کم خوښه امامتي به درته کوم، کم نه خوښه نو نه کوم، ځان له بل امام ونیسئ. زه به دا خامخا ویم. حضور پاک ته یې لوی. حضور پاک ورته وایي ته ولې دا سوره اخلاص په هر رمانځه کې هر رکعت کې لولې، که بل صورت هم لولې دا ملګری کې. وی انی احبها، دا الله صفت دی، زما ورسره ډېره مینه ده. وی ان حبک ایاها ادخلک الجنه. وی د دې صورت دا مینه به جنت ته ورسوي. چې درې ځله د سوره اخلاص ولوست، الله به د ټول قرآن شریف د ختم ثواب درکړي. او چې لس کرته دی ولوست، الله به جنت کې محل دله درکړي. دا د سورت اخلاص تاثیر. نو دا خو ټولو له ورځي که نه؟ دا لولې خرو کومه سینه کې چې د خدای قرآن پروت دی، هغه سینه مبارکه ده. اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل. حضور پاک فرمائی کہ زما امت کی بہترین خلق اگر چې سینه کې قرآن پروت دی. نو قرآن د تاثیرات و بیان مرته نه نو دا د قرآن شریف اثرات دي. د یو صورت خپل تاثیر دی، د یو آیات خپل اثر دی، او د قرآن شریف خپل اثرات دي. نو جنکو ته وایه او هلکانو ته ښه دا پې زده کې. د دې ماشومانو د پاره هم فایده ده، او که تاسو مړه شوئ قبر کې پراته یې فایده به در رسېږي. مولانا فضل سبحان صاحب د دې خدای عمر دراز ورکړي. او دغه ماشومانو چې دا ختمونه وکړل که هلکان دي که جینکې دي، الله یې د مستقبل خیر او برکت نصیب کړي. او الله ستاسو دا کلی
ستاسو علاقه په قرآن پر رڼا باندې روښانه کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. دعا وکړو. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین. الله دا ما چې سوې خدای مال او دې مرګرو له په عمل راکړي. الله موږ د قرآن پر رڼا باندې روښانه کړي. مولانا فضل سبحان صاحب په عمر کې او په دې علم کې نور مزید برکت واچي او دا کوم ماشومانو چې ختمونه کړل الله دې ځوانۍ نصیب کړي او ته کامیاب لوی کړي. مجلس کې چې څومره مرګري دوستان ناست دي الله ته زموږ نه راضي شي او د دواړو جهانو خیرم نصیب کړي. الله دا مدرسه په دین باندې عبادت کړي او دې مدرسې غیبي اسباب پیدا کړي. دې مدرسې سره مینه کوئ او محبت خامخا ساتئ او تعاون هم سره کوئ چې دا مدرسه کامیاب شي. د دې چې څه ضروریات یې هغه پوره کوئ دا به هم په آخرت کې پکارېږي. یا الله زموږ د دواړو جهانو خیر برکت نصیب کړي او د دواړو جهانو د شرونو فتنو نه مساتئ. خدای که څوک مریضان دي ته وله شفا ورکړي، که څوک قرضداران یې قرضونه اخلاص کړي. الله ته زموږ د دواړو جهانو خیر نصیب کړي او د خپل قهر و غضب نه په امن کې وساتئ او د مخلوق د شر نه وساتئ او د قرآن د مخ هم د دنیا او د آخر د فتنو نه وساتئ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.